أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چې څومره هم زموږ درانه مېلمانه بلکې مشران او زموږ ځوانان او بیا زموږ سپیشل ډېر په خصوص سره زموږ خویندې دلته ناست دي ټولو ته د زړه د تله سلامونه او ستړي مه شئ وایم خبره په پښتو کې به ماته ډېره اسانه وي ځکه هم چې د باچا خان ذکر دی نو په پښتو کې زه د باچا خان هر کله چې د باچا خان ذکر کیږي نو اچھا اردو میں بھی آخر میں بات کرتا ہوں تھوڑا لگ پختو کے کو پھر اردو میں اکثر چې د باچا خان ذکر کیږي نو داسې یې خلک بیانوي چې کدی د عدم تشدد یوازینی لارښود و داسې نه ده عدم تشدد د ده لاره وه باید د باچا خان د ژوند په مقاصدو خبره وشي او باچا خان عدم تشدد د څه دپاره اختیار کړی و یعنې د الله دغه څه مقاصد لرل که څه هم عدم تشدد هم د خوارولو خو د څه مقاصدو دپاره د دا خوارولو هغه څه عوامل و چې باچا خان یې و سیاست ته وهڅوه هغه څه شی وو په هغه وخت کې چې باچا خان خپل ژوند د کام او د وطن دپاره وقف کولو ته مجبور شو هغه د هغې وخت استعمار و د هغې وخت ظالم و د هغې وخت جابر و جابرانه او استعماري پالیسۍ وې چې د هغې پالیسیانو د وجې زموږ د وطن زموږ د ولس ژوند د تباهۍ سره مخ و زموږ د وطن مستقبل د پردو په لاس کې و زموږ د وطن د خلکو د روزنې هیڅ طرز نه و هیڅ سټیټ نه و هیڅ تنظیم نه و محترمو په هغې وخت کې چې پیرنګی به تېرېده د عامو خلکو به ټنګې وې نو د ټنګې به یې یو ټیر د روډ نه بل خواته کېښوده یعنې دی به په روډ بیا نشو ودرېدلی لکه په نن وخت کې چې ځې چې چېرته فوجیان راشي ته به ګاډی سایډ ته دروې داسې یو طرز به په هغه وخت کې په هغې وخت کې استعمار داسې قوانین په پښتنو باندې نافذ کړي وو چې په هغه کې د سړي ساه تنګېدله ژوند کول ورته مشکل و لکه په هغه وخت کې FCR چې کوم قانون و چې په ټولو پښتنو باندې نافذ و او نن وخت هم که تاسو ګورئ د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور چې په FCR نه هم ډېر سخت شکل لري هغه لکه څنګه چې نافذ دی په هغې وخت کې پښتانه راټولېدلو ته پیرنګي نه پرېښودل په هغې وخت کې د پښتنو ملي فکر پیرنګي ماتولو یعنې د وزیرستان د یو قبیلې سره پیرنګي خپله معاهده کوله هلته به د کاکړ د اچکزي د مندوخیل تر یوسفزي پره په علاقایي او په قبیلوي بنیادینه باندې به دوی سره یوازې ډیل کولو د دوی مشترکه حیثیت یې نه منلو نو باچا خان د قام د ملت هغه ملي فکر راټولول او د دوی تقسیم ختمول د یو پښتون خبره کول د دې دپاره هڅه کوله په هغې وخت کې چې کوم ظلم جبر و یعنې عام پښتانه چې کوم یتیمان کېدل دا دغې شي دی هڅولی و دې ته یعنې زموږ د وطن د وسایلو اختیار د داسې خلکو په لاس کې چې هغه زموږ د وطن نه دي دې خبرې دی هڅولی و او په خپله معاشره کې په خپله سوسایټي کې چې عام په خلکو کې کوم یعنې د جهل یا د لاشعورۍ یا د ناپوهۍ روایات او عادتونه وو
د هغې د ختمول دغې شي دی هڅولی و. په معاشره کې یوازې یعنې د سیاست دپاره نه، د معیشت دپاره، د هنر دپاره، د روزګار دپاره او د زراعت دپاره هر چې ژوند ته پې ښه کولی شي د ده به دی عملي به یې دی ځان به ورته اول ورته خپل به یې هغه کارونه کول، خپل به یې په منډۍ کې یعنې اول د روزګار ورته شروع کړ چې پښتانه اندروني دننه هم کومې دوی ته مسلې دي او دوی ته د بهر نه کوم زور و جبر ورسره کېږي د دغو اصلاح وشي، دا ختم شي. دا ملي فکر و، دا په باچا خان بابا کې موجود ملي فکر و چې د ټول ملت خبره کوله، د ټول قام خبره یې کوله. بیا په دغې تسلسل کې مونږ که د ولي خان خبره کوو چې هغه په هغې وخت کې هم دا نن چې کومې مسلې پیښې دي یعنې د افغانستان په هکله چې کوم د نظر و یا دلته په سوسایټي کې د سیاست معیار وي د هغې د اپګریډ کولو دپاره چې د څومره کار وکړه، د یو وطنپال سړي ته چې ولي خان څومره الفاظ او څومره دلیلونه څه ورکړل چې دی په معاشره کې په بخښنه سره یو کم سړی نه وښکاري. دلته خو د ملت پالنې سیاست به چا کولو ډېره بې ادبي معاف داسې د لوپر په شان به خلکو ورته کتل. دا شی د جسټیفاید کو چې د دغې خاورې او د دغې ولسونو مستقبل په دغې ملي او قامي سیاست کې دی، د دغې دپاره د دلیل پیدا کولو. که په هغه وخت کې کومې ډرامې دوی جوړولې یو فکر ځنې راوتلو ملي فکر و، که په هغې وخت کې ولي خان تقریر کولو یو فکر ځنې راوتلو ملي فکر و، او په هغې وخت کې ولي خان چې کوم تحریر لیکلو د هغه نه هم یو فکر راوتلو هغه ملي فکر و. یعنې په ملي فکر باندې کار کېدلو. د ملت خبره کېدله، د قام خبره کېدله. خبرې خو ډېرې وشولې. د ولي خان چې کله تاسو ټول وئ د وخت استعمار چې کوم و یعنې په هغه وخت کې امریکې چې کومې دلته پالیسۍ راوړې ډېر په ښکاره او نام به یې اخیستلو د هغې یو به یې ذکر کولو، خپل ولس یې په دا پوهولو. د بر وطن خلک چې راغلل دلته خلکو کوم نامونه ورکول ولي خان و چې هغه ورکول چې خپله خاوره ده پکې ګرځه را ګرځه، نشته دلته بل څوک. محترمو، موږ د باچا خان خبره چې کوو چې د پیرنګي خلاف دلته د ده مزاحمت، د ده ټول اتحادونه، د ده ټول ملګرتې، د ده ټول دښمنۍ د پیرنګي استعمار مخالفت و او په دې خاوره د خلکو د ازادۍ و. نو بیا چې کله پاکستان جوړ کړلی شو، پاکستاني چې جوړ کړو، په دې کې پیرنګی خو لاړو خو نظام نه لاړو، بلکې نظام نه مقتدر حلقه هم هغه وه چې کومه د پیرنګي په دور کې وه. یعنې پاکستان چې جوړ شو، پاکستان خپل فوج نه دی جوړ کړی، دا د پیرنګي په فوج کې چې کوم برټش انډین آرمي چې ورته ویلل په هغه کې چې کومه پنجاب رجمنټ وه، فرنټیر، دا یې سره راټولې کړلې، یعنې هغو ته تربیت هم فرنګي ورکړی و د خلکو د غلام ساتلو دپاره، او هغو ته هر څه طرز او هر شی د فرنګي و او مفادات یې هم ټول عمر د فرنګي ساتل. هغه یې سره راجمع کړل، هغه ته یې نام ورکړ د پاکستان فوج. او په هغه وخت کې بله سنټرلایزډ اداره نه وه، یوازې دوی وو، نو لحاظه باقي ادارې هم د دوی په طبیعت او د دوی په مرضي را جوړې شولې. نو پیرنګی خو لاړو، خو کالونیلیزم هغه نظام چې کوم د پیرنګي و هغه شان پاتې شلو. ځکه په هغې وخت نه واخله تر نن ورځې پوره د دغې ریاست په نظام کې باچا خان ته په یو نظر کتل شي. که چیرې پیرنګی تللی وی او نظام نه وی موجود، یو نوی نظام وی، یو یقیني دلته د مختلفو قانونو د ساتلو نظام وی، نو باچا خان ته به دلته اوس په مختلف نظر کتل شول. په هغې نظر به خلکو نه ورته کتل چې کوم د پیرنګي ده چې کوم د ده یعنې یو سټیټ مشینري وه هغې ورته کتل.
جیلونه او بندیزونه دا هر څه خوړل. محترمو زه خبره را لنډوم، ډېره یې نه ورځوم. دلته د نصاب خبره کوو چې په نصاب کې باچا خان نشته دی. زه به ساده خبره دا وکړم، دا ریاست آیا زما ژبه مني؟ نه مني. زما اتلان مني؟ نه مني. زما کلچر مني؟ نه مني. زما تمدني اقدار، سماجي اقدار مني؟ نه مني. زما په وسایلو زما اختیار مني؟ نه مني. وایي زما هر څه ومنم، هر څه. او که نه منې په زور یې در باندې منم، خو ستا یو شی هم نه منم. قامي ریپرزنټیشن دلته ختم کړی دی، د دې قام حیثیت یې ختم کړی دی. ته چې دلته وایې چې پښتون دی، چې پښتون ذکر به نه کوي. موږ ټول پاکستانیان یو، خو چې په کشمیر جنګ شي به یې پښتانه ډېر تکړه دي. ورور دلته هم ټول پاکستانیان یو، ته پرې ورځه، دلته ولې پښتون یادوې؟ دوی د جنګ دپاره، د پراکسي جنګونو دپاره بیا پښتون کیسه کوي چې دا یعنې په دې خاوره څومره مسلح تنظیمونه جوړ شي، جوړ به یې دوی کړي، راو به یې زموږ په سر تپي. نو په دې کې دننه یا په نصاب کې په دې کې هېڅ شی نشته دی. په نصاب کې دا مطالعه پاکستان، موږ ورته مو خوله تالا خوله بس مطالعه پاکستان چې کوم ورته په دې کې خو د خلکو سره هېڅ داسې علوم نشته چې په هغه بنیادونو ته ودرېږي. موږ کو نن هم دا اصلاح خبره کوو، اصلاح نه کېږي. ځکه هم چې کوم خلک واکدار دی هغو ته اندازه ده چې زما سره دومره زور شته دی، دومره زور زما سره شته دی چې په تا باندې زه په زور هم دا هر څه منلی شم، یا په مفاهمت یې در باندې منلی شو، یا په یو چوکۍ یې در باندې منلی شو، یا په یو ځای کې په ناستي یې در باندې منلی شو. په هره طریقه باندې د وخت بادار ته دا اندازه ده چې زه یې په تا منلی شم. اوس د دې دپاره د هغه ملي فکر ضرورت دی. دلته به باحثیت ملت مونږ ودرېږو. دلته که مونږ داسې تقسیم وو، که مونږ داسې یعنې فکرونه مو تقسیم وي، اعمال مو تقسیم وي، دا نه کېږي. ورور زه رښتیا درته وایم، په د پښتون قام سره څوک چې تعلق لري، هغه که د هر ګوند و چې دته تکلیف راسېږي دا به زموږ تکلیف وي. هغه که د هرې علاقې و، هغه که د هر خیل و، هغه که د هر ځای و، هم موږ په ملي فکر باندې که کله راټول شولو، بیا موږ د دغه مقابله هم کولی شو. بیا موږ یو طاقت هم یو. د امریکې نه واخله د پاکستان تر جنرالانو پورې چې څومره هم طاقتور خلک دی، څومره هم منظم خلک دی، څومره هم لوی فوجونه دي، د دغو ټولو ذمهواري زه اخلم چې غږ به هم دوی څوک دلته په دې خاوره نه کړي. خو چې پښتون قام په ملي فکر ودرېږي، په ملي هوډ ودرېږي، منظم شي، متحد شي، دا دې ته به نه ګورو چې یو پښتون دی که زما په ګوند، زما په تنظیم کې دی، چا ووژلو نو زړه مې ډېر پرې یعنې خفه دی. او که په بل ګوند کې و چا ووژلو بیا زه نه یم پرې خفه. دا نه دی ملي فکر. ملي فکر به ټول ملت فکر وي. دلته به تقسیم هر څوک په خپل نظر کوي، خو زموږ په وسیع نظر دی. موږ به په وسیع نظر باندې د ټول قام خبره کوو. باقي اعمال اوس هم لګیا دي. باچا خان به د خپل ملت خبره کوله، ځکه یې جیلونه خوړل. علي وزیر د خپل قام خبره کوله، ځکه په جیل کې پروت دی. هغه نظام دی اوس هم. باچا خان باچا خان د ولس خبره کوله چې کومه سیمه ته به هم باچا خان تللو، بندیزونه به وو، په لارې کې به فوجونه او عسکر ورته ولاړ وو، د ده به یې لارې نیولې. نن موږ هم، زه صرف دا وایم چې هېڅ نه دي بدل شوي. نن موږ چې کوم ځای ته ځو، یوه ویډیو راوښیي چې موږ په ارام تللي وو. هره ورځ زموږ او د دوی د ملګرو په منځ کې لانجې وي او دلته یو فساد جوړ شوی دی. په خپله خاوره باندې موږ خبره نه شو کولی. 15,000 کاله تاریخ موږ ته د مشران وایي چې زموږ دلته دی 15,000 کاله نه زما نیکونه په یوه خاوره را روان دي. نن دی راته وایي
الله